زموږ مفتی حضرت علی د باطل زړونه لړزوي لري خویونه د زمري ګیدړ تر کور زغلوي زموږ مفتی حضرت علی د باطل زړونه لړزوي لري خویونه د زمري ګیدړ تر کور زغلوي واذا قيل لهم او هر کله چې ویل شي دي منافقانو ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوئ پس مکه کې دا د دعوت اصول دي په دوو طریقو دعوت یو دعوت وی امر بالمعروف د نیکو حکم کو توحید بیان کا سنت بیان کا اعمال بیان کا قرآن سنت بیان کا دا د دعوت د امر بالمعروف طریقه ده خو یو نهی عن المنکر د ګران کار ده توحید بیانول آسان دي تبلیغیان بیانی کنه بیانی خو رد د شرک ګران دی وبېږي او چې کيومو وی د جبريل نوالي تر میږي پورې دا ټول مخلوق الله ته محتاج دی د جبريل چا تصویر دی میږي چا تصویر تو منځ کې درگاہ او بابایات کې جسوک دې سپلېږي او کنه دا رد ډیر ګران کار دی الله دې مونږ کې د رد جرأت پیدا کړي امام مالک ډیر خویلو یو سړی دی او هغه د خانه کعبه طوافونه کوي طواف څومره لوی عمل دی سړی دار ټیم الله مخې ته ځان حجر اسود ته رسي یو خوا چې کم دنو استعلام ته متوجه دی بل خوا چې کم دنو مقام ابراهیم دی بل خوا دې طوافونه کوي اذکار کوي خو امام مالک وی بل عالم دی په یو بانډه کې په منبر د بدعات او د شرک رد کوي وی خانه کعبه کې د طواف کوونکو نه دا په منبر د شرک او بدعت رد کوونکي مولا ماته خلګي دا دومره غټه نو دا یو طریقه ده دا خو چې کله ته د بدعات رد شروع کی د تقلیدونو رد شروع کی د رسم او رواج رد شروع کی نو خلک دغه ټیم به پاسه دي دغه تیر نشته کله بسم د معلمي قابل وي خسیریس سنجیده مزاج والے وي هغه بار کې دی وي د مذهبي کار نه وي دې موخه نه موخه ته نه ګوري خو رد کوي نو ګوره دلته رد مخکې کو واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دیتا لا تفسدوا في الارض فساد مکوئ پس مکه دا امر بالمعروف شو نهی عن المنکر شو دا نهی عن المنکر شو فساد مکوئ منع کو د غلط کار دا نهی عن المنکر مقدم کو وجہ دار چې دل کامل دعوت ورکا نفس د ایمان خبره خودس د کړی دي خو منافق تبا کامل دعوت ورکه او نهی عن المنکر به مقدم کې اشاره د دې خبره طرف ته چې ګوره دا پسوک په جبه کلمه وای بس دته دومره فضایل مو آیا چې ټول مرتد دی او دته وای دا وظیفه وکنو دا چې سلسله وکنو په جنت کې بوټي نال شي او چې یو نیم سلسله وکنو په کې گجوري امروخيږي یا ورته وای چې یاره مثال د پټکی دوره ثواب دی او د مسواک دوره ثواب دی الکه دا خو صحیح العقیده مسلمان با پدیسونو عمل کی خو منافق بنجر ازمکا د خو اول د منافقات رد وکا نن سبا د مسلمانانو کې د رد ضرورت دی تډیر د بدعات پدی کې دي شرکیات دی کې دي رسم او رواج دی کې دي د سنت دشمنی دی کې دي نو دي ته د لا تفسدوا دعوت مخکې کول غواړي نن سبا مولان چې په منبرو خو یې دغه د منصبونه دي د روزي صفاتونه دي د 15 شعبان پرونو غنن دي دا رور ده په صحیح احادیث روزه ثابت ده الله نبی بد سفر از روزه نیسلا جمعرات بد الله نبی روزه وا ایام 20 کې به 12 میاش کې درې روزه د الله نبی نیولې چرته د په اتفاق ثابت دي چې د عوامونی ولې چرته دی پوسټو کو سټیټس لته دا ورکړو او 15 شعبان چې د شیعاګانو روزه ده او اهل سنت کې پاغي قوي دلیل نشته ضرور د هغه لپاره پوسټونه دي تحریرونه دي کتابونه دي کلیپونه دي جلوسونه دي لوی حساب کتاب شروع دی ولې د 15 شعبان روزه ده ودا شب برات دی ځان خپل حساب کتاب جوړ کړی دی نو کم شی چې په صحیح نه ثابت دی هغه نه مني کم شی باره کې چې قوي دلیل نشته نو دا هغه نه 10 شی جوړ کړی دی ته به وګنی نیم قرآن په دې نازل شوی نه دا فساد کې بدعات کې واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته لا تفسدوا في الارض فساد مکوئ پس مکه فساد مکوئ پس مکه نو فساد د دې خلکو هغه عام دی
او مختلفو خبرو ته شامل دی کله کله د دې فساد په شکل د زنا کې دی کله کله د دې فساد په شکل د حق د مخالفت کې دی کله کله د دې د فساد دا په شکل د یتیم د مال خوړلو کې دی نو دی په دې ټکي ډېر بد ګڼي بیا اهل حق ته فسادي وایي الن کې څوک چې د یتیم مال خوري کنه څوک چې د یتیم مال خوري نو دته قرآن فسادي ویلی دی والله يعلم المفسد من المصلح الله وایي زه ښه پوهېږم چې څوک د یتیم مال خوري او څوک یې بچ کړي نو د صابون چکې ته په اسقاط کې دی ناست دی د مړي کمیس پرتوګ ته او چپلو ته دې په تمه ناست دی شومې ته دې په تمه ناست دی د جمعې شپې خیرات ته دې په تمه ناست دی او فسادي اهل حق ته دا ډېر غټ فسادي دی دې چې راغلی دی که نه وایي دې جومات کې به بالکل یو شان مونځ کېده وایي ده پکې یو ځل امین ووي اوس وړوم امین زده کړو مونږ یې نه وایو وي دې چغې امین پیغې به هم ډېرې ورځي که نه وی دا غټ فسادیان دي لکه دا خو سنت باندې عمل وشو الله دې غرق که په غرقونو غرق شي دا خو د الله د نبي طریقه ده ته دې ته فساد وې فساد دا دی چې تا د یتیمانانو ته لا حق نه دی میلاو شوی پلار یې مړ شوی دی او ته هلته رسېدلې مقبره ته او د خپو په سر باندې ناست دی او څادر دې ځان له کونې ته ایښی دی او په کتار کې ناست دی په دایره کې چې اوس به صابون تقسیمېږي نو چکې صابون جیب کې واچوي 50-60 روپۍ مخامخ جیب کې واچوي او څادرو څنډې را روانې وي الحمدلله وي مال غنیمت حاصل شو نو د پردي یتیم مال ته مال غنیمت وای نو ته فسادي نشوې او زه د الله د نبي مړه شوي سنت ژوندي کومه نو زه فسادي شومه نو دا دی اهل حق ته فسادي وي حال دا دی چې دی په خپله فسادیان دي